کار شوی چې سخته یخني و سخته یخني وی په هغه سخته یخنۍ کې زمونږ په علاقه کې یو مشر سړی وفات شوی وی د هغه جنازه چې ونه هغه د ماسخوتن لمونځ نه بعد وه وی چې کله د هغه جنازه ماسخوتن لمونځ نه بعد وه نو هغه مقبره چې وه هغه ډېره لرې وه نو هغه د هغه مړی چې یوړو په هغه کټ کې نو وی هغه کټ چې دی تاسو که کتلي اکثر په دې مساجدو کې دا مړی چې پکې وړي نو هغه اکثر هغه کټ چې کمي که نه هغه ډېر زیات هغې ښکلي جوړ کړي او اکثر چې نو بند مي د پاسه پې دروازې مي په هغې کې مړی بنده چولي او مقبرې ته یې پکې وړي بیا چې هلته قبر ته ورکوز کړي نو هغه کټ دوباره راوړي نو وی چونکې هلته کې بیا مولي صاحب خبره کوله او هغه بیا ډېر لیټ شو وی هغه کټ چې کله راوړه نو مسجد بند شوی و کوم مسجد کې چې کېښودلو کسانو ورته ووایي چې د دې مسجد مخې ته یې کېدی او سحر چې کله بیا هغه خادم راشي نو هغه به بیا خپل ځای ته ورسوي وی چې کله تقریبا داسې درې نیمې بجې شوې نو بس وی د بانک ټایم چې نږدې شو د بانک ټایم نو وی داسې کار وشو چې یو کس راغی سخته یخني وه چېرته مسافر و یا هر څه نو هغه چې کتلي دي مسجد ته راغلی چې دی کې به شپه وکړمه چې کتلي دي نو مسجد خو تاله و نو د مسجد مخې ته دا کټ پروت و د کوم د جنازې دا کټ چې بس هغې ته ورغلی دی هغې کې ورختلی دی نو په هغې باندې خو د پاسه هغه خپله کپړه مي او دغه مي بس هغې کې دننه شوی دی نو چې دننه شوی دی نو بیا هغې کې اوده شوی دی چې اوده شوی دی خادم راغلی دی چې کتلي دي چې دا خو دا کټ د مسجد نه بار پروت دی نو انتظار یې کو چې ورګه څلور پنځه شپږ کسه راشي نو بیا به یې خوا یوسو چې کله پنځه شپږ کسه راجمع شو نو خادم ورته وویل یاره دا کټ ونیسئ چې یویسو چې کله یې کټ اوچت کړی دی راوړی دی نو داسې مخې ته مسجد کې داسې ځای ګڼه اکثر مخې ته نو هغه مخې ته ځای کې په خپل ځای کې هغه کټ ایښی دی چې کله یې کټ ایښی دی نو دا کس وی تقریبا د سهار په جمع کې 50 یا 60 کسان وی اوس استاد چې دی وی په مصلی ولاړ دی قرات یې شروع کړی دی وی چې کله دویم رکعت ته پاسېدو که نه وی هغه کټ ته زه مخامخ ولاړ وم وی زما په هغه کټ باندې نظر پرېوته وی چې کله پې زما نظر پرېوته وی کټ خوځېده داسې وی با سترګې پټې کړه چې خدای پاک دې چې زه د خوب یم وی سترګې مې پټې کړې لږ ساعت پس چې مې بیا کولو وکړې وی هغه بیا خوځېده وی دې کې استاد چې دویم رکعت یې پوره کړ وی چې څنګه دویم رکعت پوره کړ او دویم طرف ته سلام وګرځو وی د هغه کټ نه او د هغه کپړې نه وی سر رابار کړ او وی چې تاسو مونځ وکړو وی چې څنګه دا خبره وکړه چې تاسو مونځ وکړو بس وی چا یو بل ته نه کتل څوک په یو بل له پاسه چا خپې کېښودې او غر یې وایي وی چې یو غر شو که نه وی د یو بل نه مخکې کېدل دا کس چې کومه دا واقعه لیکلې وه هغه وی زم چې کور ته راورسېدم چې ما وکتل د ما په خپو کې هم پیزار نه و هغه وی مزه یې هله وکړه وی څوک دیوالونو سره وجنګېدل څوک یو ځای کوم چې کمزوري و پکې راپرېوتل او امام صاحب چې و یا په مصله باندې بېهوشه شوی وی مزه یې هغه ټایم کې وکړه ډېره مزه وی ډېره مزه خو هغه ټایم کې وکړه چې کوم کسان چې وه کور ته لا نه و رارسېدلي او کوم طرف ته ګڼ کسان روان وو وی هغې چې دی نو دا سړی چې دی نو بس په هغې پسې روان دي منډې وي او دا چغې وي چې لکه ما خو هم فکر که نه چې څه چل دی چل څه دی ما ته